أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایمو راغلي څومره هم ایمو د قوم خیدات خیل د قوم دوی مو څومره هم تکړه او ګرګبلي مشران دي یا ځوانان دي یو د دغې علاقې نه بېکوره شوي خلکو ټولو ته د زړه د کومې نه سلام یم. السلام علیکم. د خپلې خبرې به یې دوو شعرو نه شروع کړو او خدای دې وکړي چې موږ تاسو خپلې خبرې توجه څلور او هغه دپاره کوم لاهې عمل وي بیا به هغه باندې موږ تاسو خپله یې سوچ وکړو. زموږ علاقې کې یو شاعر د هغه یې له هرې خوشحالۍ ځنې وتلي خلک یو له هرې خوشحالۍ ځنې وتلي خلک یو موږ څومره سپېر څټلي ګرګبلي خلک یو. ای خدایه د دوزخ زړه باندې څه راباندې وشي ای خدایه د دوزخ زړه باندې څه راباندې وشي په دې دنیا ښکاري یو سوځېدلي خلک یو. ټولو ته د زړه نه یو ځل بیا سلام یم. تاسو یې خبرې او زموږ خبرې یو بل ته د اورېدل ضروري دي. لاس خلکو زه تاسو ته یم زموږ خبره اورېدل ضروري دی. بیا به راتګ یو همیشه دپاره د مشورو دپاره یو د جرګو دپاره نه مو راغلي یو و نه حکومت دپاره همیشه دپاره زه جرګې کولی شو نه یې مو دا کار دی چې زه ډي سي ته وایم چې ما دا مطلبه دی ما دا مسله دی نه یې ما دا کار دی چې د کمانډین او بریګیډیر ته وایم چې ما کور ړنګ دی ما کور نه دی ړنګ. زما کار دا نه دی چې زه ډي سي او بریګیډیر یا چې دلته څومره هم افسران دي هغو ته زه خپل کور ړنګ واخلم. هغه زما کور نه ړنګ خبر دی. هغه په دې هم خبر چې کله ما کور ړنګېدلو هغه په دې هم خبر چې کله زه د کوره راوتلو هغه په دې هم خبر چې زه کله په لیاره کې ګرګبلی وم هغه په دې هم خبر چې کله ما خپلې زنانه په کیمپونو کې وشولې هغه دې نه خبر و که نه و خبر و که نه و خبر زما هر یو افسر د ما هر یو قدم نه او د ما هر یو الفاظ نه خبر دی. دلته هر یوه اداره هر یو افسر د ما د کله د ما د قوم د ما د علاقې د ما د جماعته د ما د حجرې حالاتو نه خبر دی. دا خبره ما کو څه خبر نه دی خبر دی خو خبرونې سراسره د هغه بېدرونې او د هغه راوچتونې او هغه سره د احساس کمی شته چې یو افسر سره دا سوچ نشته دی چې دوی سړي بچي سر د پلار ته نه میلاویږي او تنه یې میلاویږي د هغه څومره زور دی دې خبرې مو افسر ته احساس نشته دی. دې خبرې ډي سي وي ډي سي ته یو چې د څومره هم په کورمې کې ناست افسران دي چې د حکومت کرلي دي هغه ته دې خبرې احساس نشته چې د کور ړنګول چې شوي د کور کې ننه ډاک سامان سیزول چې شوي یو کور کې چې څومره سړي د پلار نیکه سرمایه ایښې وي د هغه بربادول د هغه ړنګول هغه د کنډراټو جوړول او بیا د پلار نیکه وطن پرېږدول دا څومره د زور خبره دی دا څومره د تکلیف خبره دی. دې نه یې ما ته افسر خبر نه دی او که خبر وي هغه ته احساس نه کېږي او که هغه ته احساس نه کېږي د هغه وجه دا دی چې هغه دفتر کې په کور کې په کلي کې د هغه ژوند د هغه بچي د هغه خاندان نه په ګرمي کې ګرمي محسوسوي او نه په ژمي کې ژمی محسوسوي. د ما افسر بچی د ما افسر بچی په هره کم حالاتو په پاکستان راشي خو د هغه بچی بې تعلیمه نه کېږي د هغه بچی د سکول تګ د هغه نه بندېږي. زما په علاقې یا په مل باندې چې هر څومره مشکل حالات راشي د افسر بچی بې علاجه نه مري هغه ته علاج میلاویږي هغه ته ډاکټر میلاویږي هغه ته دوایي میلاویږي. د یو افسر چې یوه کمره یو دفتر ړنګ شي هغه کال کې د نه جوړېږي هغه ته کال کې د نه پڼ میلاویږي. یو عام پولیس والا یو عام کس شهید شي هغه ته په قبر باندې ګلونه وړلی شي د هغه بچي د هغه هر څه خیال ساتلی شي دا ښه خبره دی. زما ته کور څه ړنګ دی زما ته بچی څه ورک دی زما ته بچی څه زخمي دی په لکو کروړو علاقه مو څه ړنګه پرېښي دی
بېله خو د کور ړنګول نه دي د کور جوړول کور ته یوه یوه لوټه یو کوڼی راوړل د پلار نیکه زمانې نه بیا دوه کورونو پرېږدول مال مویشي جامې کپړې سونه خوراک پټی ځنګل دا پرېږدول خو صرف په دې کې ما راټولوه څه ته دا یو ټوکن راکړي د یوه نیم لاکو او بیا دغسې بابا فضل شاه پاته بیا دغسې سړي کار نه کېږي بیا دا ماما دی 2018 کې دا ټوکن یو ته کړی دی او درو کال کې بیا دغسې سړي ته روپۍ نه میلیږي یوه نیم لاک او بیا ما ته ته دلته یې څه دا ول دی نو دا ټولو ته مو دی دا سپین ږیري تاسو وکړو دا دروغ نه یې په دغه وال کې داسې وایي تو کور ړنګ دی بیا ړنګ دی داسې وایي چې زما کورونه ړنګ دي بې کوره یم خوراک نه لرم مزدوري نه لرم د کور جوړونې واس نه لرم په د 11 کالو کې حاجي تاسو کې تاسو ودرېدلی کېنو په د 11 کالو کې په د 11 کالو کې یو مسلمان افسر مې نه دی لیدلی د یوې ادارې هم څنګه راغلي د اوس سپین ږیرو پوښتنه کړې دي او کوي به لمانځونه ټینګ دي نو تاسو ته موږ ته وایو حکومت موږ ته د سروې دپاره جی آی ټي جوړه کړې دی په پنجاب کې یو ټنکر وختی و بس صرف دوره کپي واسه دا کس سوی دی د اسپتال ریپورټ مې ولیدلو 25 لاکه یو کس ټنکر پسې بسوی تیل یې پټول په اسلام آباد کې اندازې مړ شکلي ګنې وایي هغه وویل د هغه تصدیق دپاره کفي دی چې بس اسپتال ریپورټ راوړي ما ورته کور تصدیق کوونې دپاره پته شته څومره تصدیقونه ورکوم څومره ستړي منې کوو پوره جی آی ټي ریته جوړه دی د یو سړي کور ړنګ دی دلته ناست هغه ورته ښایي چې زما دغه کور دی دا ړنګ پروت دی او هغه یې کسي بیا کې چې استاد ډپارټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټو کې ضروري دی سیول انتظامیه نه تحصیلدارو کې ضروري دی ببو کې ضروري دی ملکانو ډپارټمنټو کې ضروري دی کپټلو کې ضروري دی انجینرو کې ضروري دی استادو کې ضروري دی یو غاړ واته کا ډپارټمنټ یې راټول کړي څه شي دپاره څه غورغوري کې یو کور لاس کاله مخکې ړنګ وي لاس کاله بعد واشي صرف دې تصدیق دپاره چې دا کور ړنګ دی که نه او حالانکې هغه اول ورته کور هم یای ته زه ړنګ خو بیا چې دومره تصدیق وکړو بیا هم هغه حکومت مغه ډي سي مغه تحصیلدار مغه کپټن مغه استاد څوکې ګرځېدلی ویلی چې دا کور ړنګ دی کال بعد بیا درته وایي چې ریوریفیکیشن دوباره ما ته راشه تصدیق راکړه دی تا کور ړنګ دی دی تا دی که دی تا نه دی دا تا ته د یوه نیم لک پاچا شوي دی دا خو ډېره زیاته شوي دی دوباره یو کس سر نه بیا تصدیق شروع کوي ما خو در خیل کنم زه څومکني ته یم زه مسوزي ته یم زه لشرزي ته یم هغه خلک ګټه کوي چې کوم خلک حرکت کوي هغه خلک ګټه کوي چې کوم خلک جرأت لري هغه خلک ګټه کوي چې کوم سړی افسر ته سیده خبره کوي هغه خلک ګټه لري چې هغه د پېښور او د اسلام آباد دروازه وهلی شي هغه خلک ګټه کولی شي چې هغه د خپل حق دپاره د الفاظو سره سره د چا مخې ته نستی لري د دې دپاره ته تېرېدی شي تو ته تېرېدی شي مو د پېښور مو د پړچینار مو د سادې افسرانو نه بېزاره یو ستړي یو په درخواستونو باندې په میټینګونو باندې په غوښتنو باندې د کور مې چې څومره هم انتظام یې دی ونه بېزاره یو ونه ستړي یو او نور مزید ستړي کول د دغو سپین ږیرو او نور مزید د ما د ړنګو کورونو تصدیق نور مزید د ما د شهداو او د زخمیانو تصدیق چې د 11 کاله کې زه حکومت ته یم چې مړ یم ړنګ یم زبله یم ګرګبله یم چې د 11 کاله کې د ما حکومت دې خبرې ته نه تیارېږي چې ته زبله یې ته ړنګ یې که نه یې
tot د پنډ زوران شته که نشته ته څړان شوی تو ته د پښتني زوران شته که نشته چې د 11 کالو کې کور کمانډر رانغلو پېښور د 11 کالو کې 42,000 خندانونو ته ګورنر رانغلو د 1100 کال نه 42,000 خندانونو ته گورنر نشری تلای ام پی نشری تلای کور کمانډر نریتی بریګیډیر نریتی کمانډر پښتني ته نریتی ډي سي نریتی ای سي نریتی نو مو ته وایي چې دغه خلک بیا دلته چاته کیني او چاته فریاد وکړي زموږ ته د کومې مطالبې دي د کورونو کومه سروې دی یقین ولره که دا سروې حکومت د مو ملګري خبره وکړه چې د پولیس دپاره 2 کمرې جوړوي ایتو پنډ وکسه ایتو څومره پنډ دی 50 لاکو باندې ایتو 2 کمرې نه جوړېږي و زه ته 80 میړه کسان یم په یو خاندان کې 80 کسان درلود ته ماته 1.5 لاک روپۍ راکړې په 2018 کې ورته ولیکې او 2020 کې نه راکړې او بیا راته یې چې تو والا پرچې کې لږ چوباک شته دي تو تحصیلدار تو کی روپی نہیں ملا آمازون تحصیلی تو مالک تو کی نہیں ملا آمازون تحصیلی تو بابو تو کی نہیں ملا آمازون تحصیلی تو استاد تو کی نہیں ملا آمازون تحصیلی ہر سړی په نمبر دفتر ته غوړي سره دې دپاره چې څو پرې هغو ته مو روپۍ نه ورسولي یم کار نه کېږي نو چې کوم سروې شوی دی په سنټرل کور کې میں اسپیشلی کور کمانڈر پېښور سے میں گورنر سے KPK کہ جو وزیر اعلیٰ ہے عمران خان سے جو بھی سروے آپ نے کیے ہیں ہمارے ساتھ مکمل ناانصافی ہوئی ہے ہمارے گھروں کو ہمارے علاقے کے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ سراسر ظلم ہوا ہے تو څومره هم سروې شوي دي بې بنیاده او بې غیرته او بې انصافه شوي دي او چې کومو خلکو ته چکونه میلاو دي هغه ته ننوړي بې چکونه نه میلاوي دې نه علاوه تاسو ته دی زموږ د اسلام آباد یاره کو د محرم نه بعد زه اسلام آباد ته څوم کوم سړی د خپل جیب اړتیا تیارېږه دا ما وایي چې زه د فلاني قوم یم فلانی قوم څه دوره بیا زه به دوره بیایم هر یو سړي باندې ذمهوار دی چې هغه د خپلې علاقې او د روان وخت دپاره او د نسل دپاره په خپله 2 قدمه واخلي نو تاسو د محرم نه بعد کوم ارګزي چې کوم ارګزۍ جنسي د هغو سره هم په خبرې کې وو چې ما او د هغو هم مطالبې یو د څنګه چې زه ړنګ و دا ارګزۍ جنسي ړنګه دی نور د پېښور او د دغې علاقې افسرانو ته نو هلکه سوال وکړم نو هلکه ورته نستی ولرو تر څو پورې چې ما د اسلام آباد یا د عمران خان بانګاله ته نه یم چې ته بار دا خبره کوې چې بلوچستان ته ولاړې یو خاندان دې لیدلی 2002 کې ته جوړېدلی ته خو راشه دلته خندانونه وکړه هر یو خاندان دې جوړوي که نه نو د محرم نه بعد مو څونه تاسو ته دا دغه مطالبې مو ځان څوړو و هغو مطالبو دپاره ضروري دی چې ته خپل قوم کې کمیټې جوړه کړې هغه دپاره ضروري دی چې ته په هر تپې باندې خپل کسان وټاکې لاس شال په تپې باندې یا 40 تپې باندې چې پېښور اسلام آباد ته وځم او د خپلې علاقې حالات هلته سکول نه لري خو داخله هلته بجلي نه لري روډ نه لري چات نه لري صحت نه لري افسارو کې نه لري د پښتني والا سړی نه لري نو بیا په هغې علاقې کې ژوند چې شته کو بس حکومت ته بیا ورپرېږده او که نه ته بس ته وکې کوه د دې دپاره ضروري دی ته د سروې خبره دوباره سر نه سروې کول چې کوم پاتې خلک دي وایي چې چاته زیاته شوې ورته کمه کړه او چې چاته کمه شوې ورته زیاته کړه بالکل دا صحیح دویمه خبره ټول علاقې کې نه موبایل لرو نه پي ټي سي لرو زوی څلور چې پلور ته اندېښنه لري پلور څلور چې زوی ته اندېښنه لري په پاکستان کې هر ایرې کې دینه خپله موبایل پي ټي سي کار کوي دا نه بعد حکومت ته یم چې په خپل علاقې کې ټلیفون یا د موبایل کوم نیټورکینګ د هغه په حلول زر او په دې باندې کار کول ضروري دي سرکاري وردي راشي پولیس کې یا لیوي کې یا ملیشې کې یا پوځ کې مو نه د 10 کاز غواړي تاسو ماته په ټول خویدالخیل کې 8 سکول شته په ټول خویدالخیل کې 10 سکول شته نو چې کله ما ته د 10 سکول حکومت جوړ نه دی کړی نو دغه حکومتي پارټیانو ته په دغو ځوانانو بیا زه څه وکړم
نه دې لپاره مو حکومت ته هېڅ د ما نه دغه شرط لرې کړه څه ما ته لسم راوړه ته ول ما ته لسم سکول راته ته زه لسم وړکی درکړم اتم سکول دی نه دی جوړ کړی ورنه غواړې د لسم والا وړکی د دې سره د دغه قوم چې څومره هم ځوانان دي هغه ضایع کېږي په همیشه دپاره یو پاسپورټ جوړول یو بهر ملک ته استول دا زما بچي دپاره ښه نه دي نصیب کې تقدیر کې لیکلی شي او په خپل ملک کې هم ډیوټي کولی شي که مکا ورکړي تاسو ته یې څه نادره هله ته هغه راوړه پاته راوړه خدات خیل و دوابۍ نه پاته راوړه لشرزي ته یې څه موزیک نه پاته راوړه ولې راوړه په ټول سنټرل کوروم کې یوه نادره نشته دی نادره شته یوه نادره نشته دی دا خلک چې ساعتې ته ځي 2 بجو ته ساعتې ته نشي رسېدلی بیا به ته 2 بجې ته رسېږي نادره چوټي وي لکه د دغې علاقې دپاره خپله نادره وه دا خلک څه لیونیانو څه په بلې علاقې باندې په بلې ضلعې باندې شنخته کارت جوړولی خو دا سهولت مو ته حکومت نه دی راکړی او یا وګورئ چې زما ته یوه نادره نه دی جوړه نو زه به د خپلې ترکي نورې ډنډرۍ څنګه ورغلم په اپریشن کې د دغه قوم د هر یو قوم شهیدان شوي دي خلک مړه شوي دي سرونه یې پلارانو ته نه دي میلاو شوي زخمیان شوي دي دا نه څه د دهشتګر په ګولې د حکومت په ګولې یا زخمي شوی دا نه څه کور مې صرف د بل چا په ګولو ړنګ دی نه د حکومت په توپو مې کورونه ړنګ دي د هغو شهیدانو چې 1100 پرې خلک جوړېږي د چا په برنو کې هغو ته اوسه پرې په دا 1100 کالو کې هغو ته روپۍ نه میلوي خو دا مو حکومت ته پېښور کې ویلي دلته مې ورته ویلي خو موږ ته ویلي چې شپږ میاشتې نه به روپۍ درکړو لا ته نن ورځې پرې 4 کاله کېږي چې یو ته نه میلوي و دې نړۍ قوم خدات خیله ته د روډ ګیله کوې دا یې تو په حق دی ته د بجلي مطالبه کوې دا یې تو حق دی ته د صحت مطالبه کوې دا مو حکومت سره حق دی ته د سپتال مطالبه کوې خدات خیله کومه دا مو حکومت سره حق دی ته د موبایل او د نیټورک خبره کوې دا مو د حکومت سره حق دی ته د سرکاري افسر دورې خبره کوې دا مو حکومت باندې فرض دی حق دی خو که دا حق مو ته چوک نرې کوي نه ته راته وایې په دغه دستي به ما ته حق راشي نو زه ورته ټولو ته دا ګزارې سوال کوم و زه به ټولو قومونو ته ګرځم و زه به ټولو سره خبره کوم ځکه خپل حق دپاره ما ته د چا مخې ته نستی کېنستلو نو تاسو دې دپاره موږ سره بیا تیار یو ما ټول خپلې کمیټې جوړې کړو خپل سر باندې که چانې 10 روپۍ رسي امانتاً د تاسو کومه اوسه 1,40,000 روپۍ موږ سره امانتاً ایښې دي دغو مشرانو ته پاتې د تا موږ سره یوه هغه روپۍ ایښې دي او موږ به کوشش کوو چې دا نورې هم څه شي مخکې به مزار کوو د خپلې مطالبو دپاره او د خپل علاقې حق دپاره که د چا هم مخې ته نستا شي او چا ته هم په جار سره خبرې کول شي پټان عبدالخالق به هېڅ کله هغه نه وروسته کېږي